ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله والصلاة والطيبات صدق الله خالقنا العلي العظيم. الشريف صلى الله وصلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سناد وفاق ردقالا سي الله جل جلاله عما نواله خپل انسانانو ته په قرآن پاک کې وفرمایل چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اے انسانانو اے جناتو ما تاسو نه پیدا کړی ها مګر د دغش لپاره چې تاسو ما عبادت وکړئ. محترم دوستانو د الله جل جلاله عبادت په ډېر قسمو باندې عبادت دی. خاص عبادت د الله جل جلاله ډېر په خوشاله کېږي هغه دی شرک. شرک سره شریک له الله پاک سره منسب بس الله پاک له تا خوشاله دا وایي وحده لا شریک له الله پاک یو دی بل څوک نه لري نه د چا محتاج دی دی بې نیازه دی. دا وایي په دې باندې الله جل جلاله ته ډېر دا یو عبادت دی چې کوم انسان په ژوند کې دا وایي لا اله الا الله محمد رسول الله یا دوه کلمه وایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. که بیا ټول ژوند په کفر کې تیر کې هم الله جل جلاله به د سزا ورکولو بعد خامخا به جنت ته بیایي. اوس چې انسان سوچ و دې خبرې ته ووایي چې څنګه زه د یو چا یو مالک نافرماني کوم ډېره زیر کړم هغه مالک له خپل نافرماني له سزا بعد بېرته ما له ځان سره کوي پسې اخلي مینه چې کوم ټیم کې یو مزدور له یو مالک سره کار کوي مالک ډېر ځای ستړی شي مزدور که اول د غیب پسې اخلي که وولې بیا پسې اخلي له ځان سره نه سره کوي. الله جل جلاله موږ د سزا راکولو بعد بېرته مو له ځان سره کوي نه پسې اخلي. اوس راسي د دغه ځای ته راکړه وشي ما تېرې جمعو کې درته ویلې چې الله نبي علیه الصلاة وسلام شوی معراج اول دوم درېیم څلورم شپږم اسمان ته وخته ټول واقعات تیر شو. نبی علیه الصلاة والسلام چې سټم اوم اسمان ته ورسېدی چې اوم اسمان ته ولاړې چې څنګه په اسمان باندې ورننوتلې په دې کې ګوري ډېرې فرشتې و الله ته په عبادت کې ولاړ ټول فرشتو ته حکم وشو چې الله نبی علیه الصلاة والسلام راغی استقبال یې وکړي سلام ور واچوي جواب ورکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی السلام علیک یا رسول الله سلام جواب وسره کلام وسره شګه وسره
له هغه فرشتو چې لږ مخته لاړې ابراهیم علی نبینا علیه الصلاة والتسلیمات د نبی علیه الصلاة والسلام په نکاحګانو کې دغه نکاح جوړې شي. اسماعیل ابراهیم علیه الصلاة والسلام 2 مهینې وې، 3 زویان وو، نبیان 2 ول، یو اسماعیل او یو ادریس. دا نو ټول تر عیسی علیه السلام محمد څونه په زراو باندې انبیاء کرام راغلي، دا ټول د ابوی د ادریس په ادریس علیه السلام، یعنی د ابراهیم علیه السلام د 2 مهینې له زوی د اسماعیل علیه السلام زوینه سي ته نبی علیه السلام پورې په دې باندې کې یو نبی منستا صرف اول نبی چې اسماعیل نه لا رباله به نبی علیه السلام یعنی دغه په خاندان کې شه د نبی اسماعیل علیه السلام په منسیانو کې د شکرچیانو ته شه نو د دې قسم نکاح جوړیږي. اسماعیل علیه السلام نکاح دی بیا ابراهیم علیه نبینا علیه السلام سره څنګه په وسوله سلام دعا او بیا لاندې تیر شو. ابراهیم علیه نبی علیه السلام په لاندې اسمانو کې د اسرائیل علیه السلام سره ملاقات شوی. هغه د جهنم کیسې ورته کړې چې دا رقم ورونه دي، دا رقم غرونه دي، دا رقم کندې دي. نبی علیه السلام ډېر خفه او ډېر خوابدی د خپل امت د ګناهګار امت لپاره چې د ابراهیم علیه السلام چورتیر شولې. یو دا رقم فرشته ناسته ده چې په ټولو فرشتو کې تر د ښایسته فرشته نسته، دومره غټه فرشته ده چې حد انتها نسته. وڅنګ ته نورې فرشتې د نور ورته ولاړې دي ښایستې. جبرائیل امین ځواب وکړي چې دا فرشته څوک دي دا ناسته په کرسۍ کې په غټ سټایل باندې ناسته. جبرائیل امین ورته وویل دا د دې فرشتې نوم رضوان دی او دا هغه کار کوي جنتونه ښایسته کوي. په جنتو کې خوشبویان رنګونه قسم قسم میوې ګلان نعمتونه دا د دغه فرشتې په لاس کې. رضوان ته چې ستیم سلام ورواچو نبی علیه السلام علیکم ورحمت الله، فورا جواب وکړي، فورا ورته ولاړ شه، د سره مسې وکړي، استقبال یې وکړ، عزت یې قدر یې وکړ. الله جل جلاله حکم ورته وکړي رضوان ته چې ای رضوان نبی علیه السلام چې څونه سفر د لاندې لخوا راوکړی په دې کې ډېر خلک د جهنم د فرشتو سره ملاو شو، د جهنميانو ویل د عذابونو ویل. نبی علیه السلام ډېر پریشان ډېر خفه دی. بوی زه چکر وکړه د جنتو چکرونه وکړه جنتونو مشترک. نبی علیه السلام چې بوتلی و جنت ته بوتلی دا د اور سره د رضوان سره قسم قسم جنتونه ښکارا کړل، قسم قسم محلونه ښکارا کړل، قسم قسم نعمتونه د خدای ښکارا کړل. جنت الفردوس اخر جنت الفردوس تر دغه بالا شسته غټ جنت نس هغه جنت یې بوت. جنت الفردوس ته چې ستیم نبی علیه السلام راغی. بیا رضوان و نبی علیه السلام ته څه فرمایي چې اے د الله حبیبه ما قرآن مجید کتلی دی، په قرآن پاک کې الله پاک پتا ډېر مین دي، ستا ډېر صفتونه کړي او الله پاک پتا مین دی، تا ته په خپل نامه نه دی ویلي، په د ګرانۍ د ګرانوالي نوم چې کوم څوک پر پلار پر زوی کښېږدي د هغه نومونه باندې تا له نومونه درخواست. ای د الله رسوله الله جل جلاله دا جنت دا نعمتونه دا کوم شان ستا ولیدل دا ستا او ستا د امت لپاره تیار کړل. نبی علیه السلام ډېر خوشحاله شو، د سجده ولګو، د خدای شکر یې ادا کړ. چې ټیم د جنت چکر چې ولید بیرته د جنت راووتې راغله تبا. جبرائیل امین سره سپور چې بیرته روان شو په براق باندې پر هغه آس باندې له دې ځایه لاړې بیت المعمور ته لاړې چې په کوم ځای کې قرآن مجید محفوظه پروت. په بیت المعمور کې هلته الله نبی علیه السلام له ډېرو غټو غټو فرشتو سره له ډېرو غټو غټو ملایکو سره ملاو شوی. بیا د بیت المعمور څخه بالان بله درجه دعوت وکړي سدرة المنتهی چې هغه ځای د جبرائیل امین نه دی، د بل چا نه دی. جبرائیل امین
وهغه فرشتې تر کې چې الله جل جلاله کوم حکم ورته کې دی راځي اسمان ځکه ته راوړي او د نور فرشتو ته وایي د هغه فرشتې ځای چې ستیم سدرة المنتهى ته نبی علیه الصلاة والسلام ورسېدی جبرائیل امین ورته وویل چې ای د الله رسوله زه و تا ته دا وایم زما ځای دا دی تر دې چې بالا چې کوم ځایونه دي بالا ما ته اجازت نشته د تلو بالا څونه ځي ډېر محلات به تک راسې بیا به الله جل جلاله عرش په کرسي ته به رسېږي ته به داسې چم وکړې زما یو دعا به له ځان سره واخلې یو سوال به له ځان سره واخلې و الله جل جلاله څه ټیم هم کلام سره ملاو شولې بیا به دغه دعا زما سوال ورته کې زما دعا ورته کې عرض ورته وي بیا علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې ووایه جبرائیل خود ورته وایه دا ورته وایه چې الله پاک ته وایه چې جبرائیل امین وایي چې ورځ په قیامت به دا زما او زر ما په کل صورت باندې رقم ایشي ټیم بیا به دا ګناهګار امت دا ستا امت بیا پر تېرېږي دا به لاندې دل ویږي جهنم ته کل صورت هغه پل ته ویل کېږي چې هغه تر ویشته نری دی تر ستنې تیز دی پر دغه به ما او تا تېرېږو بیا به دا د جهنم پر سر دی تر دغه به تېرېږو بیا به ځوړ الله جل جلاله موږ په خیر فعافیت تمام عالم اسلام مسلمانان پر دغه فل باندې په خیر باندې کراس جبرائیل امین څخه دا سوال واصلې لدې ځای نبی علیه الصلاة والسلام ولاړ ولې فورا اسرافیل علیه الصلاة والسلام یو دا رقم تخت راوړلی دا رقم میز یو دا رقم تخت راوړلی چې هغه تخت 80,000 پردې لرلې د هرې پردې د یوې پردې تر بلې پردې په مابینځ کې 500 کاله نه د دغه تختې نوم دی رف رف نبی علیه الصلاة والسلام ته ویلې په دغه تخته کې کښېنه خیر دا کراسي به دې ځای ولاړ دا رف رف لاړې د دې ځای یوړې فورا هلته ولاړې اسمه کوم ځای کې د الله جل جلاله عرش مبارک چې څه ټیم عرش ته ورسېدل د هغه ځای نوم بل هم دی معنی سره عرش ته چې څه ټیم ورسېدلی د نبی علیه الصلاة والسلام چپلکې مبارک په پښو دي الله جل جلاله ورته فرمایي چې راوخېځه چې دی څه ټیم ورخېږي چپلکې کاږي الله جل جلاله ورته مه کاږي چپلکې مه کاږي له چپلکو سره راوخېځه له ما څخه ما پر عرش باندې کښېنه له وجه د دې دا ستا چپلکې معتبره دي دا زما تر عرش چې دا ستا چپلکې معتبره سي تر عرش نبی علیه الصلاة والسلام چپلکې نعلین مبارک ورته وایي هغه یې نه وکښلی پر وخت یې نبی الله پاک ته وکړه چې یو سیټ ته وکړه ښي خواته 312 که 313 کرسیانې پرتې دي غټ غټ دا رقم منبران پراته دي وکیڼ خواته بیا صرف یو منبر پروت دی هغه منبر نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې الله ته ماله دا راوښیې دغه منبران دا دونه ډېر دا د چا دي او دا یو منبر د چا دی یو فرشتې ورته وویل چې ای د الله رسوله ای د الله دوسته ښي طرف ته چې کوم منبران پراته دي په دې کې به نور انبیاء کرام کښېني و دې کیڼ طرف ته چې یو منبر پروت دی په دا کې به ته کښېنې دا لعلون د یاقوتو د مرجان اصل غمیان له دغه شانه جوړ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل الله ته چې ای الله زه به وکیڼ سیټ ته ناست یم وجه چې شته ما ولې له دغو صحابه انبیاء کرام څخه را دې خواته راکښېنی بلې فرشتې ورته وویل چې ای د الله دوسته و ښي طرف ته جنت دی و کیڼ طرف ته جهنم دی تا په دې وجه باندې د جهنم مخاطب پر دې خوا د نبي الله پاک په دې خوا ته کیڼ سیټ ته کښېنوي که چیرې دا ستا ګناهګار امت په دا لاره کیڼ سیټ لار باندې رقم تر دې و جهنم ته وړئ ته الله ته شفاعت کوه دا به راګرځئ الله جل جلاله د نبی علیه الصلاة والسلام کرسۍ مبارکه دا خپل کیڼ سیټ ته جوړه کړې بیا علیه الصلاة والسلام بیا راځي الله پاک بیا نبی علیه الصلاة والسلام په هغه رف رف باندې کښېنستلی یو بل دا رقم غټ ځای دی و هغه ځای ته ولاړی
حجاب السوره د کدار کې عزت ورغی په دې ټیم کې یو دم دغه رفرق دغه تخت او رکس ولې نبی علیه الصلاۃ والسلام یوازې سولې ودغه ته اوس بشل نبی علیه الصلاۃ والسلام یوازې سولې نبی علیه الصلاۃ والسلام وبرد الله پاک سره یوازې یک تنها نور یو شی نشته نه څوک نبی علیه الصلاۃ والسلام څو برد پورا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی په आवाज کې و نبی علیه الصلاۃ والسلام ته आवाज راغی چې د الله رسوله مویرجا ودرجا پتا الله جل جلاله په خپل درود شریف وایي دغه ذکر الله جل جلاله په نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل درود پاک وایي بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام د زړه بیا او تعالی پر هغه باندې ودر دی بیرته الله پاک مخاطب سي اے الله ته ما نه دراوشه زما دوست ما یا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی په مزکه او تر عرش بالا ودغه ته بیا دې څنګه د आवाज راورس دا څنګه د تراله الله جل جلاله ته فرمایي دا یو فرشته ولا دغه ستا دوست ته دغه تاسو ډیر وخت تیر کړو ما نه د فرشتي شکل او आवाज استا په ابو بکر صدیق رضی الله تعالی پر کم کړي تاکي ست و بیرېږي تاسو زله زو بیره وځي چې ستم د الله جل جلاله کلام سره بعض کتابو کې راځي وای شپاره سوالونه الله نبی علیه الصلاۃ والسلام الله پاتو بعض کتابو کې راځي وای شپږ سوالونه وکړه اول خبره کومه ده هغه دا وای الله جل جلاله فرمایي چې ازما دوست ازما یار تا ما ته چشت فکر راوړل نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي التحیات لله والصلوات والطیبات دغه کلمات چې ویل بیا فورا الله جل جلاله بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام توفوت السلام علينا وعلى عباده السلام عليك ايها النبي ورحمه الله تعالى وبركاته ورته سلامتی اے رسول رحمتونه دی برکتونه پتا لدغه بعد بیرته نبی علیه الصلاۃ والسلام السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فصالحین کې بیا د مسلمانان بیان کړل بیا خپل امت یاد کړي فورا شافه چې کومې فرشتې ولاړې ټول دوه کلمه ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده شپږ کلمه د اسلام اول رکن دی کلمه شپږ دوه کلمه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك هغه فرشتو خالي ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا وحده لا شريك له ځکه نو ویل چې ټول فرشتي په الله باندې ایمان اوري شي دا رقم کافر سره نو پکې چې هغه دا رقم په الله او پر رسول کې شک پیدا کړي ټول ایماندار او ذکر ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده بیا الله بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي چې اے د الله رسوله ستاډیر په عجزي په خاطر په دنیا کې ژوند تیر کړو تاسو باندې تکلیفونه تاسو باندې پاره وړي تا ډیر ځان زیر کړ تاسو باندې پاره نن ته ما تر غلې و غواړل ما څه غواړم و غواړم الله جل جلاله نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه ځکه دا عربي کې بیا وویل مفعد معنی دا ده چې دنیا پس منډه والا دا یو مردار او دا کوم چې منډه پسوي دغه دا سړی سپی دی په مثال د سپی دی دنیا مردار ده چې کوم سړی دا کوم منډه پسوي چې خدای رسول یې هغه سړی په مثال د سپی دی دا کوم نه چې ته دنیا کاروبار لکه څه کې مثال د سپی یا د اسلام د خدای رسول یاد او پنځه وخت منځ کو روزه کو منځ کو زکات کو حج کو عبادت کو بل څه نفرت دا کوم فل بوز دام پیدا کو په دغه دایره کې دنه د اسلام هر څومره غټ تاجر لزانه جوړول چې خدای رسول یې مسجد څنګه د دکان د مسجد څنګه د کوري د جمل ته تیری ته په ونه مې جمل ته بدرې روان دا کوم مثال دا دنیا په سمندول مردار دنیا په سمندول دغه مثال د ټول انسان مثال د سپین دا نبی علیه الصلاه والسلام دلته ویل په کوم ځای د الله پاک سلام کلام بیا الله جل جلاله ته فرمایي چې ای زما حبیبه
ایز ما دوست لما وغواړه ته چیش غواړې نبی علیه الصلاة والسلام ته فضلا چې ای د الله ای ما خدای ته بالکل خالق رازق ذات ہے زما گناهګار امت ما معافي ګناهونه معافي زما ستا غم په دې ځکه وخړل الله جل جلاله فرمایلی چې ما درې سي ګناه پاتې دي وایي سه ګناه ما معاف نبی علیه الصلاة والسلام بیرته په سجده شو ته په زړه شو چې یا الله چې تا دا ګناهونه نه معاف کړي زه نه ولاړېږم الله جل جلاله فرمایلی چې ما دا بلې سم کار کړ نیمه صفات نیمه سو ګناهونه دا ما معاف کړ دا ستا امت ټول امت نبی علیه الصلاة والسلام بیا په زارې شو بیا په زړه شو بیا والا ته وګورم چې یا الله چې تا څومره راغو نه معاف کړي زه نه ولاړېږم بیا نبی علیه الصلاة الله پاک ورته فرمایي چې وایي حصه یې پاته په دې شو کې وایي څلور شو کې دغه حساب هغه ټیم معافېږي چې ستا امتي پر تا کلمه ووایي او نماز او استغفار ما مغفرت وغواړي محترمو دوستانو وخت راسو اصل د خبرې دا چې کم الله کم ذات انسان پیدا کولی شي انسان والله الذي خلقكم ضعف قوة ثم من بعد قوة ضعفا وشيبة چې کم ذات انسان ضعیف پیدا کړي بیا طاقتور ځین جوړ کړي بعد طاقتور بیرته ضعیف هم کړي سپین ږیری هم کړي ته ووایه دغه ذات یو انسان له ځان سره کښېني په عرش باندې ته ووایه دغه ذات په خپله پر یو انسان باندې درود وایي سلام وایي ما ورته امت ګناهګار امت ما ورته ونهولې ما ورته ولې هېر کړی ما ورته ولې په دعا کې نه یاد ما ورته ولې په ده باندې درود شریف نه وایي خیرات او بل شی خو د صبر کړی خو ما وګرځي الحمدلله مکه شریف خو خلاصه شوله تر اوسه پورې چې بنده وله دا صرف زما او ستا د اعمالو وجې بنده و چاته ګوته مه نیساست لمونځ ډېر خلک دا رقم دي دا وایي زه په دې مسجد کې لمونځ نه کوم یا دا وایي چې له ما لمونځ قضا شو دا دې نه وایي دا انسان بې عقله دی دا به وایي چې زه د الله نوم په کار و خپل مسجد کور ته نه ور وغوښتلم که زه د الله په کار ولم زه بیا 10 15 منټه مخکې ورغوښتی ولم دا انسان دی دغه وایي چې زه په دغه مسجد کې لمونځ نه کوم د دغه انسان د اول دغه سوچ ووایي د خبر د مخ ته دا سوچ ووایي چې دا د خدای کور دی ما الله پاک بس ودا کور ته مو غواړي ما په زړه کې کین بوس پیدا شوی دی د کور ملا نه پرت دی د خدای کور محترم دوستان ډیر زیات به د ایمان خیال ساتو د ایمان په هغه پکښنۍ خبر د ایمان خیال ډیر زیات معتبره کیږي کانس کې پکښنۍ خبر باندې ایمان د دنیا د انسان ځي ډیر د ایمان په خیال ساتو ایمان په چیش باندې ساتل کیږي اول شی دا دی چې دا انسان به د بل مسلمان خیال ساتي انسانیت سوچ او پزیک پیدا کوي دوم دا انسان به د الله احکاماتو غاړه کښېږدي دریم دا د کوم نبي باندې چې امت دی نبی علیه الصلاة والسلام آخري امت نبی دی په ده بالا باندې مینست دغه آخري امت نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم احکامات دي کوم اقوال کوم افعال کوم تقرار په دغه به غاړه کښېږدي دا دنیا یو سفر دی یا مسافري ده دا به ورځ ختم وي ما ورته بیا به هغه دیوال ته توته ناست به یو بیا به پریشان یې سر به ټکو چې کار دا کار مو کړی الله جل جلاله دې مرګ سره د ایمان را نصیب کړي ګردګار مې بې له ایمانه مرګ نه راغلی مرګ مو قبول دی که په اوبو کې که په وچې که په یو ځای کې چا ویستلی یو که دغه رقم ساده پاده مړ د دنیا خو سره له ایمانه مرګ واخیست مرګ راځي یا په ځواني کې یا په سپینږیروالي کې یا په کوچنیوالي کې الله جل جلاله تمام على المسلمانان من رحمه دعا وغواړئ امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الذين خلاص العرب العرباء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا إلهي تمام على المسلمين والمسلمات
ورسبك يا مد النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة المسيح ورسبك يا مد النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة المسيح والدقارة تخم دارة كما عملنا ميتا يارك النبي عليه الصلاة والسلام تلمحو تكسلم والدقارة النبي عليه الصلاة والسلام زلق رافع شالسي استرقى برات السول السليس يا إلهي والدقارة زريرة سنة رازا نسي يا إلهي ندم من المحبة أرم مسلمان فزبيتو بداية والدقارة التنازيسي والدقار أخبر قهار فنظر مرة تقولي الرحمن والرحيم المهربان فنظر تقولي وتمام على الإسلام مسلمان من رحم مكي والدقار تسمر بما رامك فكورو كذي بس بتعلو دي لطول الشفاء كاملة عاجلة قائمة مستمرة وتفقار فوزة يا إلهي سمر مسلمان كذا دي الله تعالى عيب وكرزون وخلاصي يا إلهي سمر مسلمان أولادنا الذي الله توفى عليها أولادنا بنصيب أولاد الذين فرمان سر لهم ده هداية صراط المستقيم التنسيب يا إلهي تمام على الإسلام مسلمان كم ريدي كذبني بطول من رحم مكين تدى رحمة الله على المسلمان والمسلمان من وراء اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا مولانا محمد وأزواجه وذريته برحمتك يا رب.